قل سيروا في الأرض فانظروا كيف عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وقت کی جواب دے اعتراضاتوں کو شراغی نہ مانلو کو بہانی غبانی ختم کری اور داعی کا تسلی ملاو شو والا خالص تو ذکا بے رسول انسارا قل سیروا فی الارض یار دنیا کا اور دعوت کا عبرت دلیلنا بیان شو اور جوڑن بیان شوی بہانے ختم شوی اوسم پر سر باندې ولاړ دي او نه مني ہر گرمی کی عزت کی اور عنایت کی نہ لگے خبر کا تاریخ کیوں گوری اور اخبل عمل لا انجام والا راغی تماشریوں کی چلچادا عمل لقدائی چکی تقزیب اور نمانل مددی خلق و مخت تاریخ کی انجام سو اخیار سڑیا نہ شاغا پنور و خلق کی ذال نبولی نور و خلقوں کی ذات نبوری اخوان قومون تباشیو یا تباہر و جسوا اخوان قومون تباشیو وجہ تباہر سوا آرزن قومون عزت منشیو آغای نجات مندلو نداغی دا نجات وجہ سوا جاد اخبر عمل تو گوری زمان قوم عمل آغا دا حلاکت تے اور دا نجات تے زمان عمل اور زمان قوم عمل آغاز نجات تے اور آغاز تباہر بربادی دے ندئی تم دعوت عبرت ورکئی لگزمہ کا کیوں کر دی تاریخ کو گوڑئی سیروا فی الارض زمہ کا کیوں کر دی اور مقصد گرزیدو شو منظورو کیف کانا بیاو گوڑئی چانو منلی تقسیم کر وانجان سو
انجام سو بستان انجام بستا سوئی دا اللہ رب العزت سے کم قانون دے غلب بنی اور مانلو باندې توحید په مانلو دعوت وعدہ نجات تا اور انکار کولو وعدہ ہلاکت تا ادے کی بدلون نشتا تیمون دا اللہ خواہ کلنی او کسباوی دمار گمکی او کرستوی وکی کی بارا چلا اللہ خواہ شی قل سیرو فی الارض واتوایا گردئی پزمکا کی گردئی گردیدل مختلف قسمونو یو گردیدل دنیاوی ضرورت دپارو دنیاوی ضرورت دپارو دویم گرځیدل هغه د دعوت دپاره او جهاد دپاره جهاد او دعوت ته ګرځېدلو او درېیم ګرځېدل هغه د عبرت دپاره چې بنده عبرت راواخلي دې ځای ګرځېدل د عبرت مراد دي قرآن کریم کې چې دا آیات ذکر کېږي نو دوه طریقو سره وي کله کوم منظور راوړي لکه دا ځای او ځینې ځایونو کې فنظور راوړي هلته کې فا راوړي فا راوړي چې کوم ځای کې فا مرادي فا راغلي وي نو هلته نظر او فکر دا مرتب کړه په سیر باندې وي داغی معنی داوی کہ سیروا فی الارض لأجل النظر سیروا فی الارض لأجل النظر دا نظر و فکر دپارا دا دې دپارا وګرځئ سیروا فی الارض لأجل النظر لکه فائد تفریحیه راوړله او چې کله سمه راوړي نو هلته سیرو جدا وي انظرو جدا وي نو سیرو فی الارض دې کې اشاره شو ځمکې ته ګرځېدل ځمکه کې ګرځېدل مباح دي نو علاوه د عبرت نه نور ګرځېدلو شته چې باندې ضرورت ګرځي تجارت کوي یا دعوت ګرځي نو ګرځېدل قسمونه دي مسیرو فی الارض دا ګرځېدل شو او دا ثم مستقله ورسو دلته کې اشاره وجود د تفکر کا چې نظر کول او فکر کول واجب دي دا ورپسې جدا راو تفسیرو کې مختلف قسمونو د سفر د دې ځای کې اشاره شي او نظر او فکر جدا پاتې شي چې دا واجب دي قل سیروا فی الارض اور کوایا کردے په ملک ازمار کی
انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ایسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی سمرقندی کا حوالہ ذکر گئی. سمرقندی دا سے ظالموں کی کلر ہوئی کہ کب ظاہری اسمکہ کے نشے کر دے دلے نسیرو فی ارض القرآن. تو قرآن اسمکہ کے خلقوں کر دکانا قرآن دا تبلا قومون ذکر کری دی اور انور قومون تبلا پیسے لگی او ویزا کول واړي او ګران کار دی پاسپورټ په جوړول واړي نو هغه نشي کولای نو دا خو وکړه. نو قرآن مجید مکه کې چکر ولګاو بیا سوچ وکړئ وګورئ فکر وکړئ کیف کان عاقبة المکذبین. اور سورت مکی و آواز دے چنازلے دو مکی سرنیزے لکاوشن سعودی چلے غیر کی بلا اقوال دی آزادی نہ کہ مکی وہ سب موجود تھی وہ سب موجود تھی کہ سمودیانو دادیان والا کار سمودیانو آغاز کا چلا اصحاب البروج چیزی مہانی ازدیری وسران ازدی آغا اردن دے اور پانی کی قومیلود آثار دی وسرا مبادت میں سرو داغیم آثار دی مہاری سرن ازدی آس پاس فالاقوں کی دا نخ نقالے لے تم منظور بیاو گوڑئی کیف کان عاقبۃ المکذبین. سرانگشو انجام دروجنگروں کو سرانگیو انجام دروجنگروں کو یو عاقبتی یو ظاہری صورتی کل ظاہر کے بیدین اقلت اچھت کارشی اور نتیجہ اگر حق پاتی کی آخری انجام آغاز تباہی ظاہری اور علمی حالت تباہ ہو رہی آخری انجام تباہ ہو رہی. کیف کان عاقبۃ المکذبین. سرانگی شو انجام دروجنگروں کو عاقب رشت جسی بس راضی تقسیم پس رشت سرازی دا قتل بکاری عاقبۃ المتقین تقوی پس رشت سرازی عاقبۃ المکذبین تقسیم پس رشت سرازی. کیف کان عاقبۃ المکذبین. قل لمن ما فی السماوات والارض. زجری نمانی رسیل لکتا پوشقا دلیل عقلی اعتراضی دلیل عقلی ذکر کے الزامی دلیل لگتا پوشکا دلیل ایسا خیال لے شدئی پر اسمگا کے سپر پاور دی اور شدئی سکئی و آمدی گئی دلیل لاجون اور دا زندگی دا اللہ دا قانون دا لان دینا چلے مگیا دے اور ایک زور حاصل کی اور خلق کو ظلم کی اور خلق پر غلامان کی نظر خیال سے دے کہ کل گھٹ بندگی کی اور کل غوطی کی اور خود روپئے پیسوں کی روپئے پیسوں کی نظر خیال سے دے اور نظر سوچ معلوم کا دے بڑے عظمت کا کردار مستقل گڑی اور سپر پاور دان گڑی دلیل عقلی اعترافی
چیدئی لتا خصوصی سلورم دلیہ کی وردوانا لمما دچار بار دیا آج آسمان کی رزبار کی ندار سے دچاری لمما دچار دیا آسمان کی آسمان کی گئی مغلشی دا کداوی دی زمانی تو کال باران و پل جوان دے پل اختیار کی نہ رہے دا ویلی نشی جدا زمانی او کداوی جدا اللہ دی تو رفی غور کے جدا اللہ دی بیاتر اللہ مانی ہو لینا دی بدا دی جدولیشی تام قوم دلا اس وقت مسئلہ بیان کر قل للہ وردوار صرف اور صرف بارد اللہ دی کائنات کل اللہ دے لیکن بلچہ نشتا لیکن سر یوی و سر بڑی کہاں پر آنے کائنات تے آپ ترزمت کے خطانے کائنات تے کہو چلا و کلوات نارا لاٹو اللہ بڑی عزت جلا اللہ دی نہ عبادت کون دا اللہ بھی تصرف دا اللہ شو مڑے لہم دا اللہ شو اختیارات دا اللہ شو نہ حکم بون دا اللہ چلی اور بدرزم کا براج دا اللہ بھی قل للہ وردوات صرف و صرف دبار دا اللہ بھی كتب على نفسه الرحمن دا ترغیب دل توبه کا دلیل بیان شو اور دل ظلم شو یعنی ظاہر کے پڑھ شو دلی زکاوی منلا چیار صلی اللہ علیہ تو اس ترغیب توبه توقعی وقت وہ باسی اللہ کو معاف کی اللہ رب العزت کو معاف کی لیکن اللہ پردان مہربانی نکلے گا رسول کراشی اللہ دربار تھا ذکر یہ عام مخلوقات تھے لے انسان نہیں لاوا لے انسان نہیں لاوا مداخل کو حالات کی بالکل داغی پر جوان داغی پر زندگائی کی داغی پر دنیا کی زحمت نشتا ہر سا رحمت رحمت تھے اور جو انسان نے انسان کو دنیا کی ظاہری رحمت امراضی اور عذاب امراضی بولے انسان کی دنیا کے بعد اللہ بل قانون میں نور شدر دنیا جدا قانون دے اور انسان دشمن جدا قانون دے نہ قانون دا اللہ ہو وہ فرق دے قانون شدنا غیر ارادی مخلوق ہو داغی ارادی طاقت نہ ہو اور اختیار طاقت نہ ہو تو باغی اللہ رب العزت میں ربانے کی اور اللہ میں ربانے پہ ولی کی کاؤنی بوٹی سمندروں نے اور گبروں نے حیوانات کی باغی اللہ میں ربانے ولی کی دویم قسم کے انسان نے انسان کی ارادی مخلوق دے ارادی مخلوق دے تو چکنا دیکھ پل ارادی طاقت ظاہر کی اس پدے بتوبہ باندھے پل رحمت جان کا متوجہ گئی چاہ پل ظاہر طاقت داغی معافی اگاڑی تو اللہ رب العزت کا بھی مہربانی کی
البتہ ځنې مهربانۍ دی الله بغیر د غوښتو کوي، بغیر د غوښتو کوي. والله رب العزت پځان رحمت لیکلی دی، ټول کائنات پیدا کړو او داش په تدبیر ولیکل كتب على نفسه الرحمة. أظن روایت کې راغلي دي چې إن رحمتي سبقت على غضبي. هذه جمله وضاحت ده. انسان الله مهربانه کوي، خدای په خپل اراده او په خپل کسب مهربانه له تور کی او غضب د الله غواړي. یعنی اول اللہ میں روانا کی انسان تو بیان کی دادا رحمت ہو دلائل و بیان کی عملون و انجام و بیان کی کہ انسان بڑا ارادہ سمجھ کی اور غلط استعمال نہیں کی، غلط استعمال نہیں کی. تخبل ارادہ سمجھ کا انابت کا اللہ توبہ باسا اللہ و معاف کی كتب على نفسه الرحمن. مقرر کرنا اللہ خدا قلوان میں ربانی پاول دل یعنی ان رحمتی سبقت على غضبی. اللہ رب العزت میں ربانی بغیر تو غفتل نہ کئی اور غضب خلق شکل بندہ اغواری بخبل اخلبان یا بخبل عمل بخبل یا عمل اغواری نبیہ پہ اللہ غضب ہوتی اور ترغیب ورکو کہ تو وہ بات سے اللہ نے اربانی کی اور اللہ معاف کی. یا ذکر کے لا یجمعنکم لا يجمعنكم ورد روانا لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. خام دارا وملك الله تأثر رب القيامة کی إلى يوم القيامة إلى بمعنات في يوم القيامة. ضرب ضرب اجتماع ضربین و مستقران لا یو کیو تا اعلان کو یو کیو تا کل اعلان کی او کل اعلان کی لَكَوَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. وفي يوم القيامة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. وفي يوم القيامة خامقا راہل بکی اللہ تا شبرا فرض قیامت کی لا ریب فی شک پراتو دارے کی والذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. کسان چې برباد کړ خپل ځانونه د ایمان راوړي نور ځایونو کې هولټای قانون داري چې ایمان سبب د تاوان دی، ایمان سبب د تاوان دی اور سبب د ہلاکت دی. یعنی چې ایمان راوړي نو هلاک شي او تاوان شي. دلته قرآن مجید بل شانتي وي چې تاواني نو ایمان نه راړي. سبب مسبب کو مسبب سبب کو چتاوانی نے وہ ایمان نہ راوڑی. اصل وجہ دا دل تر خسران نہ مراد داخرت اگر تاوان او ہلاکت نہ دے یا عذاب اگر ہلاکت نہ دے. خسروا انفسهم مراد ضائع کول د خپل استعدادات دي
ضائع کول خپل استعداداتو الله دې بندل طاقت ورکړو د لیدو طاقت د اورېدو طاقت دارنګه د سوچ او د فکر طاقت دا ټول طاقتونه ضایع کړل چې هغه ضایع کړل په باندې مور لګي نو نتیجه دا شو چې لا یؤمنون الذين خسروا انفسهم دادا سره لکه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم د خپل استعدادات ضایع کړل چې ضایع کړل نو اوس ایمان نه راوړي لکه مور په ولګي زرت او نه لیکو انسان له وکاري چې خپل طاقتونه کارمال یو د کمادت نو هغه په غلط ځای کې استعمال نه زیاد نه کوي ضایع کوي دینا الذين خسروا انفسهم کسان چې برباد کړو خپل طاقتونه خپل استعدادات دوی چې لا یؤمنون فهم لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي